خوشبوئی بیلا بیلا ډېر د خوند ګلونه دي خوشبوئی بیلا بیلا ډېر د خوند ګلونه دي والله چې عالمان د دې یو بند ګلونه دي خوشبوئی بیلا بیلا ډېر د خوند څرنګه چې دنه هغه دغه تنزل منزل زده کړی دي په هغه باندې پوهیږي نور په هیڅ باندې هغه نه پوهیږي ورنه غدي پوهیدل بار بار دي چې دا په دې جشن عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم باندې زما دا چې دنه هغه ولسم کلیپ ته تر اوسه پورې دي ته ما چغي والي په تاسو کې څوک مولایي هغه دي پېښ شي هغه دې مخې ته راشي په تاسو کې څوک داسې وي چې هغه د مور حلال پیس کړي هغه دې مخې ته پېښ شي په تاسو کې څوک داسې وي چې هغه واقعي وایي زما علمیت ته هغه واقعي داسې وایي چې زه کم کار کوم هغه علی وجه البصیرت کوم مخې ته چې دنه هغه دې پېښ شي او خپل د خپل جماعت هغه نمائندګي دې وکړي او په میدان دې پېښ شي بیا به پته ولګي چې څوک په حق دي څوک په نه حق نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد خوږو عزتمند اورېدونکو دا زموږ یو ولسم کلیپ دی په باره د جشن عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم په باره کې د دې نه مخکینی کلیپ دا د هغې دویمه حصه ده چې مخکینی کلیپ هغه په دې باره کې هغه شی و چې مبتدعین هغه دا شبهه هغه تلاش کوي چې تاسو کم تبلیغي اجتماع کوئ ختم بخاري کوئ ختم قرآن کوئ څومره اجتماعات کوئ لہذا که ستاسو دغه جایز وي نو زموږ دا جشن عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم دی هغه هم جایز شي نو مونږ د هغې نه جواب ورکوو چې مونږ هغه تعین عرفي کوو تاسو تعین شرعي کوئ تاسو د دې ته مستحب سنت او بعینه په دې بار ربیع الاول باندې هغه سنت او مستحب وایي حواله د دې د نور العرفان په تیر کلیپ کې هغه تېره شوې ده د هغې دویم اخري سره وس هغې کې مونږ 10 دلایل هغه ذکر کړي چې یو سړی د شریعت هغه یو عام حکم هغه را اخلي او خاص کوي د دغې سړي څه حکم دی نو هغه 10 دلایل په دې باندې ذکر شو چې دا کار هغه بدعت دی دا ناجایز دی په دین اسلام کې د ځان نه چې دی هغه اختراع د خپل رای هغه داخلول دي نننی کلیپ کې هغه 9 دلایل هغه نور ذکر کوو او د مبتدعینو دغه عادت دی چې دی یو عام حکم را اخلي په یو عبادت په یو خبره باندې هغه پیټ کوي د هغې نه خاص چې دی هغه جوړوي په هغې د دې سره دلیل نه لکه څنګه چې هغه دی د سیرت په باره کې چې کوم هغه روایت لکه د نبی علیه السلام خپل سیرت بیانول یا د صحابو د نبی علیه السلام سیرت بیانول یا د علماو هغه دلایل علي په جشن عید میلاد النبي پیټ کوي دغه رنګې چې دی هغه د درود شریف دلایل اخلي او دی چې دی د اذان نه مخکې وروسته چې دی هغه وایي په هغې باندې پیټ کوي دغه رنګې د دعا دلایل نه اخلي او دی چې دی هغه د دعا بعد سنت وروسته چې د اجتماعي طور کم دعا کوي په هغې باندې چې دی هغه پیټ کوي نو دلیل را اخلي عام وروسته چې دی هغه بیا ځان له خاص کوي او ځان له تعین کوي د یو خاص هیئت سره د یو خاص وخت سره د یو خاص شکل صورت سره دقې ته چې دی هغه موږ بدعت وایو د دې خاص کولو ته مونږ دعا ته بدعت نه وایو دي چې کوم خاص کول د دعا کوي دغه بدعت دی مونږ درود شریف ته بدعت نه وایو دي چې کوم خاص کول د درود شریف کوي هغې ته چې دی هغه مونږ بدعت وایو دغه څیزونه هغه منه دي په دې باندې نن 9 دلایل هغه نور ذکر کوم د علما اقوال هغه ذکر کوم د معتبر کتابونه تاسو ته به انشاءالله هغه واضح شي چې دا خبره مخکې علماو هغه څنګه چې دی هغه کړې ده حل کړې ده دا خبره چې آیا دغه تعین هغه بدعت دی که نه دی په دې کې زموږ سره یو 10 نمبر دلیل 10 احادیث دلایل هغه ما ذکر کړو تیر کلیپ کې یو 10 نمبر دلیل علامه ابو اسحاق شاطبی رحمه الله په الاعتصام جلد نمبر 1 صفحه نمبر 34 کې د بدعات التعین او تردید کې نو دی فرمایي ومنها التزام الکیفیات والهیئات بعضې د بدعاتو نه هغه دا دي چې ته د یو عمل کې په یو عبادت کې هغه کیفیت هیئت دا چې دی نه هغه څه کې د هغې التزام کې المعینة معین مثال ذکر کوي لکه څه که ذکر لکه ذکر کول ګوره اوس ذکر خو جایز دی بلکې عبادت دی خو اوس دا ذکر وایي د دې التزام د یو هیئت د یو خاص شکل صورت سره هغه څنګه دی بهیئة الاجتماع یو اجتماع د دې لپاره په یو شکل صورت کې جوړه کړي علی صوت واحد په یو اواز باندې یو اجتماع جوړه شوي په یو اواز باندې هغه ذکر کې نو دا چې دی نه هغه بدعت دی دا زه نه یم د علامه شاطبي رحمه الله هغه فرمایي دغه رنګې بیا وایي ومنها او بعضې د دې بدعاتو نه هغه دا دي التزام العبادات المعینة د عباداتو لزوم د هغه معین فی اوقات معینة په خاص اوقاتو کې لم یوجد لها ذلك التعین فی الشریعة چې د هغه تعین په شریعت کې هغه نه موندلی کېږي لکه دې چې څنګه هغه تعینونه کوي مخکې مې مثالونه هغه ذکر کړه دغه رنګې 12 نمبر دلیل دغه علامه شاطبي رحمه الله په الاعتصام جلد نمبر 1 صفحه نمبر 335 کې چې دی هغه فرمایي فاذا ندب الشرع پس هر کله چې ترغیب ورکړي شریعت مثلا د یو څیز مثلا لکه د یو څیز ترغیب ورکړي الی ذکر الله تعالی مثال کے طور پر د ذکر الله ترغیب شریعت ورکړی دی چې تاسو ذکر کوئ
سبحان الله الحمدلله دې فضیلتونه راغلي دي مخکې حدیث هم په تیر کلیپ کې هغه تیر شو نو د ذکر ترغیب شریعت ورکړی دی نو کله چې د یو سیس ترغیب شریعت ورکړي مثلا د ذکر ترغیب شریعت ورکړی دی فالتزم قوم نو پس یو قوم ولګي د هغې التزام وکړي الاجتماع علی د اجتماع التزام وکړي په جمع راجمع شي د دې ذکر دپاره بیا علی لسان واحد په یو ژبه په یو اواز بصوت واحد په یو اواز باندې هغه ذکر شروع کړي یو خصوصي اجتماع جوړه کړي راجمع شي په یو خصوصي اواز سره په جمع باندې هغه یو ذکر کوي او فی وقت معلوم من د هغې لپاره خاص وقت مخصوص عن سائر الاوقات د نور اوقاتونه خاص چې نور اوقاتو کې به دغه نه کوو په دې کې به خامخا چې دی هغه دا لازمي یو خو هغه انتظامي امور دغه نو د دین علاوه دي دا وخت چې دی هغه خاص هغه د عبادت حصه ګڼي لم یکن فی ندب الشرع او د دې دا راجمع کېدل څومره دغه چې دي جوړ کړي دي په یو اواز او دا څومره طریقې چې پکې دي کوي دا د شریعت په ترغیب کې داخل نه نو ما يدل على هذا تخصیص نو د دې دا تخصیص او دا خاص کول چې دي دا دلالت نه کوي الملتزم د دې چې په التزام کړی دی بل فيه ما يدل على خلافه شریعت د دین په خلاف باندې هغه څه کوي دلالت کوي په دې باندې هغه دلالت نه کوي 14 نمبر دلیل حافظ ابن دقیق العید رحمه الله په احکام الاحکام جلد نمبر 1 صفحه نمبر 51 کې چې دنه هغه ذکر کوي ان هذه الخصوصیات بالوقت دا عباداتو سره هغه یو وخت خاص کول د ځان نه خپل طرف او بالحال یا یو حالت او یو هیئت والفعل المخصوص او فعل مخصوص يحتاج الى دلیل خاص نو دا به محتاج یو خاص دلیل ته چې د دې لپاره په دې خاصوالي باندې یو دلیل هغه پیش کړي یقتضي استحبابه چې د دې د استحباب لکه دې چې څنګه جشن عید میلاد النبي ته مستحب وي د دې د استحباب هغه معلوم کی مثال کے طور بخصوصه وهذا اقرب او دا هغه ډیره اقرب الى الصواب خبره ده لان الحكم باستحبابه ځکه حکم په استحباب باندې لګول چې دا کار مستحب دی على تلك الهيئه په دغه طریقه باندې د دې کوم طریقې کوي او د دې کوم دغه کیدا خو مثلا نو د دې کوم طریقه کوي یا نور د یو هيئت د ذکر د لپاره وغیرہ یو خاص هيئت باندې کوي نو دې ته دی مستحب وي على تلك الهيئه الخاصه يحتاج دليلا شرعيا عليه ولا بد او نو د دې د لپاره د دې خاص کولو د لپاره د استحباب د حکم چې دی لګي د دې لپاره یو دلیل شرعي خامخا لازمي پکار دی بیا د مثال هغه ذکر کوي مثال के तौर पर हाफिज इब्न दकीक العید رحمه الله فرمای مثال के तौर पर ما احدثه الروافض من عید ثالث لکه وایي څنګه چې روافض او شیعاګانو چې دنه هغه دریم اختر هغه ایجاد کړی دی د ځان لپاره او هغې ته عید غدیر وایي سموه عيد الغدير دي ورته نوم یې ښودلی د عید غدیر وکذلك او دغه رنګ الاجتماع و اقامة شعاره د هغې لپاره راجمع کیږي او میلې لګوي او یو شعار وي د هغې لپاره نښې وي فی وقت مخصوص یو وخت ولا خاص کړی یو اختر نوم ولا هغه د عید على شیء مخصوص لم يثبت شرعا نو دا شرعا ثابت نه دی د دې دا څومره راجمع کېدل بلکې د دې اختر هغه شریعت کې ثابت نه دی نو مثال کے طور پر د دې اختر شو د دې ځان جوړ کړی وقریب من ذلك ان تكون نو د دې عید غدیر ته دا چې د څنګه رضان ایجاد کړی دی نو دا په شریعت کې یو نوی کار هغه ایجاد کول دي دې ته هغه بدعت ویلی شي نو دې ته نږدې کومې خبرې دي ان تكون العبادة من جهة الشرع وإذا چې وي عبادت د شریعت د طرف نه مرتبة على وجه مخصوص په یو خاص طریقه باندې یو عبادت هغه رانقل شوی دی فیرید بعض لکه اوس ذکر چې دی نه هغه رانقل شوی چې ذکر کوي یو قوم یا د نبی علیه السلام تذکره د نبی علیه السلام تذکره هر وخت کولی شي په دې کې څه منع نشته دی نو یو قوم ولګي فیرید بعض الناس بعضې خلک ولګي ان یحدث فیها امر آخر په دې کې یو نوی کار هغه د ځان ایجاد کړي لکه اوس د نبی علیه السلام تذکره هر ټایم ده مبتدعین نه ولګېدل یو خاص امر یې په دې کې چې دی نه هغه د ځان نه ایجاد کو مطلب د بار ربیع الاول سره هغه خاص کو او په دې کې جلوسونه قیام دا څومره خرافات پکې دي دی پکې د ځان هغه یوځای کړل دې ته مستحب وایي نو لم یرید به شرع په هغې باندې شرع نه راغلی ګوره شریعت صرف دومره اجازه د نبی علیه السلام تذکره دې پکې دا څومره نور هغه مواد د ځان هغه داخل کړل په دې باندې شریعت هغه د دې ثبوت نشته دی نو زاعما او دې ګمان کوي انه یدرجه تحت عموم دی وایي چې دا کوم څیزونه چې پکې ما داخل کړل دا د هغې عموم لاندې داخل دي مثال د نبی علیه السلام تذکره هغه عام ده دا کولی شي دی پکې خصوصیات هغه داخل کړي چې د نبی علیه السلام تذکره کېږي د به قیام کې د نبی علیه السلام تذکره کېږي دې به ته جلوس وباسې دغه رنګې څومره خرافات دي د شپې دغه لیټونه او د مومباتیانې او چراغا او څومره چې دی نه هغه د دې لپاره دي څومره خرافات نور کوي دا ورسره دي د ځان نه هغه خاص کړل تحت عموم فهذا لا يستقيم نو دا برابر خبره ده لان الغالب على العبادات التعبد
ځکه په عباداتو کې چې دی نه هغه څه د تعبد یعنی د الله عبادت مقصود دی، د الله رضا مقصود ده. ومأخذها التوقیف، او د دې مأخذ ته چې یو عبادت یو څیز عبادت ګڼې د هغې دپاره مأخذ چې دی نه هغه څه دی، هغه توقیف دی، یعنی د اطلاع نه بغیر دا ته نشي کولی. یو څیز ته عبادت ګڼې په دې باندې تا ته د شریعت نه اطلاع نه راغلی، د شریعت نه ثبوت نه راغلی، نه دا کار ته نشي کولی. ته عبادت ګڼې تا ته به د شریعت نه خامخا ثبوت هغه پکار دی. دغه رنګې 14 نمبر دلیل هغه مولانا شاه ولی الله رحمه الله هغه ذکر کوي په حجت الله البالغه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 120 کې هغه ذکر کوي د تحریف دین هغه اسباب ذکر کوي. یعنی چا چې په دین کې هغه تحریف کړی دی، دین چې دی نه هغه بدل کړی دی، لکه څنګه چې مبتدعین دي. د تحریف دین هغه چې دی نه هغه اسباب ذکر کوي. نو بعضې د دین ومنها او بعضې د دې تحریف دین نه دا دي التشدد، تشدد په یو کار کې سختی کول. دینی یو کار دی شریعت په هغې کې نرمي کړې دی، پکې سختی کوي. وحقیقته او د دې حقیقت دا دی اختیار عبادات شاقه، مشکل عبادات هغه اختیارول، لکه څنګه لم یامروا بها شیئا، او دغه مشکل عباداتو باندې شریعت هغه حکم نه کړی، لکه كدوام الصيام والقيام والتبتل وترك التزوج. لکه یو سړی چې دی نه هغه وایي زه به همیشه روژې نیسم، شریعت خو د دې حکم نه دی کړی. دغه رنګې چې دی نه هغه دی څه وکړي، زه به همیشه قیام کوم، دی هغه ووایي چې یاره زه به واده نه کوم. نو ګوره شریعت د دې حکم نه دی کړی، ده په ځان باندې لازم کو یو مشکل کار، نو دا تشدد دی، نو دا د تحریف دین هغه یو حصه ده. او دغه رنګ دا یو شو، او دغه رنګ بل و یلتزم السنن والآداب، دغه رنګ یو سړی د سنتو او د مستحباتو داسې التزام کوي که التزام الواجبات، لکه څنګه چې خلک د واجباتو التزام کوي، دغه رنګ دی د سنتو هغه التزام کوي، دغه رنګ دی د مستحبو التزام کوي. بلکې زه به ووایم دی چې کوم مبتدعین کار کوي دی د بدعت داسې التزام کوي لکه داسې التزام چې دی نه هغه دی نه د فرایضو کوي، نه د سنتو کوي، نه د واجباتو چې دی نه هغه کوي. د سنتو او د آدابو التزام دلته خو امام شاه ولی الله رحمه الله سنت او د آدابو التزام وایي چې داسې څوک د دې التزام وکړي لکه څنګه چې د فرض د واجب وکړي دغه شانتې درجه وله ورکړي، نو دی خو دې ته د خپل جشن عید میلادالنبي ته مستحب وایي. د دې په نسبت زموږ په نسبت خو دی چې کوم کارونه کوي کاتې کوي دا بدعت دی، دی ورته به هر حال مستحب وایي. نو امام شاه رحمه الله فرمایي څوک چې مستحب د هغې داسې التزام کوي لکه څنګه چې د فرض د واجب وکړي، دا تشدد په دین دی، دا هغه په تحریف دین کې چې دی نه هغه داخل دی. دا زه نه یم، د امام شاه ولی الله رحمه الله په حجت الله البالغه کې وایي. نو فاذا كان هذا المتعمق او المتشدد، دغه متعمق متشدد کس چې وي که دا معلم قوم دی د یو قوم معلم وي، استاذ وي، ورئیسهم د هغو مشر دی، لکه دی چې د خپل کشرانو هغه مشران دي، امامان دي پکې، نو که بالفرض دا متعمق متشدد د یو قوم مشر وي، ظنو نو دا خلک ګمان کوي ان هذا امر الشرعي، نو خلک وایي چې یاره دا د شریعت حکم دی، ورضاه او دا د شریعت رضا ده، دی په هغې باندې راضي دی دا کسو. وهذا اداء رهبان اليهود والنصارى، او دا طریقه چې دی نه هغه د یهودو او د نصاراو د علماو وه. نو خلک به څه وایي، دی خو وایي چې مستحب دي، خو دی چې کوم التزام کوي نو خلک وایي یاره داسې التزام خو هغه د فرض د واجب کېږي، نو خلک په هغې له فرض د واجب چې دی نه هغه وګڼي. دغه رنګې 15 نمبر دلیل علامه زین العابدین ابن نجیم المصری الحنفی بحر الرائق جلد نمبر 2 صفحه نمبر 159 کې هغه ذکر کوي لأن ذکر الله تعالی، وایي ځکه چې ذکر د الله تعالی او قصد به التخصیص، نو څوک چې د دې د الله ذکر عام دی، هر ټایم هر وخت هر دغه کې کولی شي، خو یو سړی ولګي قصد به التخصیص، د دې اراده وکړي د تخصیص د خاص کولو، بوقت دون وقت، په یو وخت کې خاص علاوه د بل وخت، یاره چې بس دا ذکر به دغه وخت کې خاص کېږي او په بل وخت کې هغه نه کېږي. او بشیء دون شیء، یا د یو څیز سره یو خاص شکل صورت هیئت علاوه د بل هیئت نه، لم یکن مشروعا، نو دا مشروع کار نه دی، جایز کار نه دی، حیث لم یرد به الشرع، تر څو چې په دې باندې شریعت د هغې ثبوت هغه نه وي، لانه خلاف الشرع، ځکه د شریعت نه خلاف خبره ده. 16 نمبر دلیل حضرت مجدد الفسانی رحمه الله په خپل مکتوباتو کې حصه 4 صفحه نمبر 67 کې هغه ذکر کوي وعملی فقیر نیز، وای زما یعنی د فقیر په نسبت باندې، زما په نسبت باندې مجدد الفسانی رحمه الله وای برهمی است هغه دا دی و هیچ روزه را بر روزی دیگر ترجیح نمی دهد، زما په نسبت باندې د یوې ورځې لا په بل ورځې باندې هغه ترجیح نشته دی، ورځې ټولې یو شانتي دي. ها تا آنکې ها تر دې
ترجیح آها الشارع معلوم نکونه تر څو چې په هغې باندې د شریعت د طرف نه د شارع د طرف نه هغه ترجیح نه راغلی. ټولې ورځې یو شانتې دي، ها د یو ورځې هغه فضیلت وي تر څو چې په هغه ورځې فضیلت کې د شارع د طرف نه چې دی نه هغه څه ثبوت نه راغلی، هغه څه حکم نه راغلی، نو هغه ورځې کې به ترجیح نه ورکولی کېږي ورځې له کالجمعة و رمضان ونحوهما. لکه جمعه شوه، رمضان شو، د دې چې دی نه هغه څه دي فضیلت راغلی د لحاظه دې له فضیلت دی. د دې نه علاوه نور د څو ورځو هغه څوک فضیلت بیانوي، څوک چې دی نه هغه خاص کوي، نو دا زما په نظر باندې هغه صحیح نه دي. نو دغه رنګې دي چې یو کار کوي نو په دغې باندې خصوصي شریعت چې دی د هغې ثبوت بیا پکار دی چې د هغې باندې د شریعت ثبوت پیش کړي. دغه رنګې چې دی نه هغه دلیل نمبر 17 نمبر دلیل هغه زموږ سره دا دی. امام حافظ ابن دقیق العید رحمه الله په احکام الاحکام جلد نمبر 1 صفحه نمبر 53 کې هغه ذکر کوي الا ترى ان ابن عمر رضی الله تعالی عنہ قال في صلاه الضحى. ګوره تاسو په تیر کلیپ کې هغه د ابن عمر د چاش د مانځګې په باره کې هغه روایت ذکر شوی چې کوم کسانو په خاص هیئت شکل صورت سره هغه په اجتماع سره کوونو ابن عمر ورته هذه بدعت دا بدعت دی. نو دی وای آیا تاسو دا خبره نه چې ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دغه صلاه الضحى په باره کې هغه فرمایلو انها بدعت چې دا بدعت یعنی دا الته کې دا نووي حواله هغه پیش شو د مسلم شریف شرحه هغه چې دنه هغه حواله پیش شو چې دلته کې د صلاه الضحى اصل کې بدعت نه وي بلکې د خاص شکل صورت او د هیئت بدعت وي لانه لم يثبت عنده. ځکه دا د ابن عمر په نسبت باندې دقه کم دي چې اجتماع او شکل صورت هغه جوړ کړو، دا د ابن عمر په نسبت باندې ثابت نه و. فيها دلیل په دې کې دلیل دی ولم يرى ادراجها او د چې دنه هغه د دې داخلول هغه جایز ونه ګڼل تحت عمومات الصلاه عام د منځونو په باره کې چې کوم عام روایت راغلی دي د هغې روایت تحت دا چې دنه هغه د دې خاص شکل صورت باندې راجمع کېدل دی په هغې کې داخل نه کړل. ولې د مانځه فضایل نه دي ذکر شي که نن سبا نه یو بدعتي وي هغه به ابن عمر دنو ته وي د مانځه فضایل به ورته ذکر کول. نو ابن عمر دنو د مانځه نه خلاف نه و که دې مبتدعین په هغه وخت کې وي نو دوی په ابن عمر دنو باندې الزام لګولو چې د مانځه نه خلاف دی. لکه ابن عمر دنو د مانځه نه خلاف د دې د بدعت نه خلاف و. د قرنګ چې دنه هغه نن موږ هم دي ته وایو موږ نه د مانځه نه خلاف یو، نه د درود شریف نه خلاف یو، نه چې دنه هغه د دعا نه خلاف یو، نه د نبی علیه السلام هغه د سیرت د تذکیرې نه هغه خلاف یو، بلکې دې چې په کوم خاص طریقې هیئت شکل صورت هغه د ځان نه هغه جوړ کړی د حق نه چې دنه هغه خلاف یو. نو ابن عمر رضی الله تعالی عنہ هغه د مانځه په عموم کې چې دنه هغه د دیره شکل صورت هغه داخل نه کو دا هیئت. وكذلك دغه رنګ قال في القنوت الذي كان يفعله الناس. ابن عمر دنو با د هغه قنوت نازله چا چې با هغه قنوت نازله یا دعای قنوت هغه ویله كان يفعله الناس في عصره دا مازیګر په مانځه کې چې با چا قنوت وي د هغې په باره کې ابن عمر رضی الله عنه فرمایل انه بدعه چې دا بدعت دی ولم يرى ادراجه او د ابن عمر رضی الله عنه دا نه داخلول تحت عمومات الدعاء. ګوره د دعا چې کوم روایت و په هغې کې به دا قنوت نه داخلول ځکه د دعا روایت عام دي او دغه خلکو چې به د مازیګر د مانځه نه په مازیګر په مانځه کې دا قنوت وي، دا قنوت خو دعا ده، نو دا قنوت په یو مانځه کې هغه داخلول خصوصي د مازیګر په مانځه باندې ابن عمر په دقیق داخلولو ته هغه بدعت وي. دا به نه وي چې بس دعا صحیح نه ده، د دعا په عام روایتو کې دا داخل نه کړل دقه شانتې مونږ هم دي ته وایو. او دغه رنګې وکذلک رویت ترمذي روایت کړی شوی د ترمذي نه من قول عبد الله ابن مغفل لابنه في الجهر. عبد الله ابن مغفل رضی الله تعالی عنه خپل زوی ته وی في الجهر بالبسمله چې بسم الله به د زوی هغه په جهر سره وي ایاک والحدث ځان د دې بدعت نه هغه وساته ولم يرى ادراجه او د ونه ګڼل د جایز ونه ګڼل د دې داخلول د دې بسم الله تحت دلیل عام لاندې د دلیل عام نه چې یاره بسم الله ویل خو جایز دي او د بسم الله روایت چې دنه هغې راجمع کول داسې ونه وي چې یاره د بسم الله کوم روایت دي په هغې کې دا داخل نه کړل بلکې دی بهر کړل ځکه د بسم الله روایت عام دي او دلته چې کوم بسم الله ویله کېدله په جهر سره د هغې جهر نه چې دنه هغه منو فرمایله مبتدعین عوام له په دقه ځای کې چې دنه هغه دوکه ورکوي. نو عوام هغه هوښیار شي دغه وپېژنئ چې مونږ د عام دعا نه هغه نه یو خلاف د درود شریف نه یو خلاف دي چې کوم خاص هیئت شکل صورت دغه رنګ د نبي علیه السلام د تذکیرې نه مونږ نه یو خلاف دي چې کوم شکل صورت ولا جوړ کړی د حق نه چې دنه هغه خلاف یو. دغه رنګ 18 نمبر دلیل علامہ شاطبی رحمه الله په الاعتصام جلد نمبر 1 صفحه نمبر 182 کې هغه ذکر کوي ان الاصل اذا ثبت في الجمله وای اصل چې کله ثابت شي لا يلزم اثباته في التفصيل نو د دې نه دا نه لازمي چې د دې تفصیلي څومره ارکان وي هغه ټول دی هغه هم ثابت شي. ځکه فاذا ثبت مطلق الصلاه وای کله چې مطلق منس هغه ثابت شو منس الله پاک فرمایي چې تاسو منس کوئ اقیموا الصلاه منس کوئ نو وی فاذا ثبت مطلق الصلاه هر کله چې مطلق منس ثابت شو لا يصح من اثبات الظهر ان دغه
منځ ثابتېدو نه دا نه ثابتېږي چې خاص د ماسپښین منځ د دې نه هم ثابت شو، والعصر او خاص د مازدیګر منځ هم ثابت شو، او الوتر یا وتر او غیره یا نور منځونه. ولې وایي تر دې حتی ینص علیه علی الخصوص ترجیح چې به هر منځ خصوصي هغه نس نه راغلی نو بیا به هغه منځ تر هغې پورې نه ثابتېږي. ځکه عام که د مانځه حکم هغه راغی نو بیا به یو سړی چې دی نه هغه د پنځو په ځای باندې شپږ منځونه کوي. وایي چې یاره بس الله پاک فرمایي اقیموا الصلاه منځ کوئ. نو مبتدعین به اوس وایي څه وایي چې مونږ شپږ منځونه کوو، اقیموا الصلاه ته داخل دی که نه، الله پاک وایي منځونه کوئ شپږ فرض کوو مونږ. نو دلته کې علامه شاطبي رحمه الله فرمایي د منځ عام نص راغلی د دې نه به خاص منځونو هغه ثبوت چې دی نه هغه نه کېږي، بلکې د یو خاص منځ ثبوت کې د هغې لپاره به خاص دلیل چې دی نه هغه راوړي. دقه رنګې مونږ هم دې ته وایو د نبي علیه السلام د سیرت د تذکرې عام ذکر راغلی دی، دا اوس تاسو د 12 ربیع الاول سره خاص کوئ، یا تاسو چې دی نه هغه د یو خاص مجمع او د یو خاص هیئت شکل و صورت سره خاص کوئ، د دې لپاره به جدا دلیل چې دی نه هغه ذکر کوئ، او د دې سره دلیل نه دارد بلکې صرف کنزل دارد، کنزل دی ورسره بدیره دی ورسره دقه چې دی نه هغه دی صرف او دغه زده کړي دي، نور دی چې دی نه هغه هېڅ نه ورځي، د کتاب نه ناخبره دي چې دی نه هغه د شریعت نه هغه ناخبره د قرآن حدیث نه هغه ناخبره، دقه رنګې چې دی نه هغه دي دغه کنزل منزل زده کړي دي په هغې باندې پوهېږي، نور په هېڅ باندې هغه نه پوهېږي. ورنه که دي پوهېدلی بار دي چې دی دا په دې جشن عید میلاد النبي صلی الله علیه وسلم باندې زما دا چې دی نه هغه 11 کلیپ دی، تر اوسه پورې دې ته ما چغې والې که په تاسو کې څوک ملا وي هغه دې پیش شي، هغه دې مخې ته راشي، په تاسو کې څوک داسې وي چې هغه د مور حلال پیس کړي هغه دې مخې ته پیش شي، په تاسو کې څوک داسې وي چې هغه واقعي وایي زما علمیت ته دی، هغه واقعي داسې وایي چې زه کم کار کوم هغه علی وجه البصیرت کوم، مخې ته چې دی نه هغه دې پیش شي او د خپل جماعت هغه نمایندګي دې وکړي او په میدان دې پیش شي، بیا به پته ولګي چې څوک په حق دی څوک په نه حق باندې دي. اخري 19 نمبر دلیل دغه رنګې دغه علامه شاطبي رحمه الله فرمایي جلد نمبر 1 صفحه نمبر 284 فالتقييد في المطلقات وهي مطلق یو حکم د هغې مقید کول التي هغه لم يثبت بدلیل الشرعي چې هغه خاص کول مقید کول شریعت نه هغه ثابت نه وي، تقییدها رأی فی التشریع نو دا خپل رأی د مقید کول چې دین د خپل رأی داخلول دي په شریعت کې د ځان نه چې دین هغه خپل رأی وردن نه کول دي. دا 19 دلایل نور هم ګڼ دلایل دي، دا چې څومره هغه مونږ وروسته مسایل ذکر کوو د ټول دا 2 کلیپه هغه یاد ساتئ د هغې دپاره هغه تمهید دی. څومره چې دی نه هغه مونږ بدعات ذکر کوو د دي هغه بدعاتو کې که هغه دعا وروسته د سنت نه بهیئت الاجتماعیه یا چې دی نه هغه درود شریف قبل الاذان یا نور څومره هغه مسایل هغه مونږ د دې ذکر کوو بدعات ذکر کوو هغې دپاره چې دی نه هغه بدایات ساتئ چې تعیین په شریعت کې د یو عام حکم هغه مقید کول د هغې دپاره چې دی نه هغه به بیا دلیل خاص هغه پکار وي هغه د دې سره چې دی نه هغه نه وي انشاءالله دا د هغه ټولو کې هغه به یاد ساتئ. جزاکم الله تعالی واخر دعوانا الحمدلله.